أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. دینا مخکې ځانو وړاندې سپاره الله جل جلاله فضل کرم سره ختم شوه. کم کوتاهي شوی الله رب العزت دی هغه معاف کړي. دغه دی الله پاک په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. اوس دې ځای نه چې نو دویمه سپاره شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر او عافیت سره چې نو اختتام ته ورسوي. دې سره چې نو اوس رکوع نمبر 17 سورت بقره رکوع نمبر 17 چې نو هغه شروع کېږي. نننی درس کې به انشاءالله سورت بقره آیات نمبر 142 او آیات نمبر 143 دو آیاتونه ویل کېږي. الله جل جلاله فرمایي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. زرد چې دا قمقله به وي چې څه شي چې نو هغه دوی واړول د خپلې قبلې هغې نه چې په کمې باندې دوی ول. نو تو ورته ووایه پیغمبره لله المشرق والمغرب یهدي من یشاء الى صراط مستقیم. لار ښیي هغه چاته چې وغواړي د سمې لار. مخکې د دې شان نزول متعلق چې نو هغه موږ ویلو چې حضور علیه الصلاة والسلام کله چې دی نو د الله پیغمبر مدینې منورې ته رالو نو مدینې منورې ته د راتللو نه وروستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی نو هغه 14 یا 19 میاشتو پورې چې دی نو هغه بیت المقدس طرف ته مونځ وکړو. اوس چې کله 19 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کولو نو د الله پیغمبر دا مونځ دی د پاره کړو. یو خو مونږ ویلو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام صفاتونو کې یو صفت دا و چې دا به نو هغه نبی القبلتین وي. دواړو تر قبلو ته به د الله پیغمبر چې نو مونځ کوي. دویم مونږ ویلو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام د تمام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام سردار دی. نو چې کله د الله پیغمبر د تمام پیغمبرانو باندې ورته چې نو برتري او فضیلت حاصل دی نو د تمام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دوه قبلې چې دی نو هغه پاتې شي، یو بیت المقدس او یو خانه کعبه بیت الله شریف. او بیا بیت الله شریف چې دی نو دا د وړاندې پیغمبرانو ټولو چې دی نو هغه دغه قبله وه. نو د الله پیغمبر هم دغه خوښوله او ملت ابراهیمي چې دی نو تابعداري وه او ملت ابراهیمي کې ابراهیم علیه السلام قبله چې دی نو هغه هم خانه کعبه وه. نو نبی علیه السلام ته چې کله دغه حکم وشو تالیف قلب د پاره نو د الله پیغمبر هغې ته مونځ وکړه. خو چې کله یې محسوسه کړه چې د یهودیانو هډرمي اسرائیلو هډرمي دومره ده چې د هغوی په هېڅ صورت باندې دې خوا نه ده کېږي نو بیا د الله پیغمبر چې نو واپس د دغه قبلې چې نو خواهش اظهار وکړلو. کم چې آیات نمبر 144 کې راځي قد نرى تقلب وجهك في السماء. نو الله جل جلاله بیا خپل پیغمبر ته حکم وکړلو چې تاسو واپس دوباره چې نو بیت الله شریف ته مخکې او د هغې ته مونځ کوئ. نو الله جل جلاله وایي چې دغه تحویل قبله چې کله راځي نو زر ده چې قمقل کسان دوی به چې نو دا اعتراض کوي چې دا څنګه پیغمبر دی کله یوې قبلې ته مونځ کوي او کله بلې قبلې ته کوي. څنګه چې مخکې مونږ ویلو یهودو دغه اعتراض نو هغه کړی هم و. نو اوس قبلې ته مخ کول یا قبله چې دی نو یو سمت جوړول دا عبادت نه دی. اصل عبادت د الله جل جلاله حکم منل دی. اصل عبادت د الله رب العزت چې دی نو هغه حکم منل دی چې د الله رب العزت کم یو حکم وشي هم په هغې باندې عمل کول دا چې دی نو هغه عین عبادت دی. دا تابعداري ده. نو تابعداري حکم چې نو هغه دا دی ځکه الله وی چې لله المشرق والمغرب
اوس د الله د طرف نه چې د الله دپاره مشرق هم دی او مغرب هم دی. چې وکتلی شي نو بعضې عبادتونه اوس که څوک مشرق ته وردېږي، بل مغرب ته وردېږي، بل جنوب ته وردېږي، بل چې دی نو شمال ته وردېږي. جهات سته دا ټول چې دی نو د الله دپاره دي. نو په کار ده چې څوک کم طرف ته هم وردې دو منځ ته دی نو هغه صحیح کېږي. ولې صرف یوازې قبلې سمت ته الله خو دې طرف ته نه دی، الله خو د جهات نه چې دی نو هغه منزه او پاک دی. الله د طرف نه چې نو الله پاک له څوک جهت چې دی نو هغه نشي ثابتولی. الله د تمام جهاتو نه پاک دی. نو چې کله الله پاک دی نو که بیا هر طرف ته چا مونځ وکړو قبلې تعین چې دی نو هغه ولې شوی دی. نو عبادت چې دی نو هغه په دوه قسمه، بعضې عبادت چې دی نو هغه اجتماعي دی او بعضې عبادت چې دی نو هغه انفرادي دی. نو څه عبادتونه الله پاک خلکو له اجتماعي ورکړي دي او څه عبادتونه چې دی نو هغه انفرادي ورکړي، لکه ذکر شو، تلاوت شولو، روژه شوله، زکات شولو. دا چې دی نو انفرادي عبادتونه دي. څوک چې څنګه کوي، په کومه طریقه باندې کوي، کله چې هم کوي، هر سړی په هغې کې چې خود مختاره دی چې څنګه یې وکړلو په هغه طریقې سره ادا کېږي. مثال په طور کې څوک چې رمضان کې زکات ادا کوي، څوک په شعبان کې ادا کوي، څوک په شوال کې ادا کوي، چا باندې چې کم ټایم پوره شو په هر صورت چې هغه ادا کولی شي. څوک یې د ورځې ورکوي هم کېږي، څوک یې د شپې ورکوي نو هم کېږي. او بعضې عبادتونه دا دي چې په هغې کې وحدت پکار دی او دغه چې نو الله پاک ته مطلوب دی. نو منځ او حج دا دوه داسې عبادتونه دي چې په دې کې نو وحدت راځي، یووالی چې دی نو هغه پکې راځي، قوت چې دی نو هغه پکې راځي. نو د دې وجې نه الله جل جلاله په دې دوه عبادتونو کې لکه اوس وګورئ داسې چې نو بعضې خبرو کې الله پاک لازمولی په هغې کې بیا ډېر حرج راتلو. لکه مثال په طور کې اوس چې نو الله پاک مونځ کې چې نو هغه دقه شانتي کړی نو بیا په دې کې اختلاف پیدا کېدو، وحدت به نه راتلو. نو د وحدت دپاره، د اجتماعیت دپاره مونځ چې نو هغه مقرر شو، یو سمت ته چې دی نو هغه مقرر شو چې هغه د قبلې سمت دی، خانه کعبې طرف ته چې نو هغه کول دي. او دویم حج. نو حج کې نو هغه وګورئ دنیا د هر یو ملک نه که څوک راځي، هر ګوټ نه راځي، دی چې راځي دی به هم په دقې یو لباس کې راځي، په بل لباس کې که څوک رالو د هغه حج چې نو هغه نه کېږي. د باندې دم چې دی نو هغه بیا اوړي. نو دی ولی یو طریقې کار د وحدت چې دی نو الله پاک ورته وښولو. نو د دې وجې نه الله جل جلاله سمت چې دی نو هغه مقرر کو. نو دا سمت د وحدت دپاره دی، دا د عبادت دپاره نه دی. همدغه وجه د مخکې موږ ویلي ول که چېرته یو سړی چې دی نو هغه څه کوي چې نو ناشنا ځای ته لاړ شي، قبلې سمت پته نه لګي، د جنوب ته مونځ وکړو، شمال ته یې وکړو، مشرق ته یې وکړو، د مونځ چې دی نو هغه کېږي. یا چې کوم بهر خلک دی، یعنی خانه کعبه کې هلته سړی دننه هلته موجود وي بیت الله شریف کې، نو هلته عین کعبې ته مخ کول چې نو فرض دی. خو که سړی د بهر نه بوس کوي، با افاقي د نور ملکونو نه کوي، د هغې نه چې نو د بهر ځینو نه ښارونو نه کېږي، نو بیا موږ وایو د هغې سمت طرف ته، د هغې جهت طرف ته مخ کول چې نو دا فرض دی. نو د دې وجې نه الله جل جلاله وی چې لله المشرق والمغرب، الله تپاره چې نو هغه مشرق او مغرب دی، د دغې چې نو خالق الله پاک دی. دا اصل نه دی، اصل چې نو د الله حکم په ځای راوړل دی. او دغه د الله حکم راوړل دا په صحابو کې په کمال طریقې سره ول. سړی چې نو هغه دومره وخت منځونه وکړي او د هغې باوجود بیا درته یو دم حکم میلاو شي چې داسې مخ که او د هغه خپله ټوله خبره بغیر د چوچرانه چې دی نو هغه پرېږدي او ډایرکټ چې نو هغه ومني، نو دا ډېر لوی ایمان غواړي. او بیا هغې ته مونځ کېږي او مانځه دوران کې ورته چې دی نو هغه وویلی شي چې سمت چې دی نو هغه بدل کړم، او د بیا بغیر د چوچرانه چې دی نو هغه سمت بدل کړي او بل جهت ته چې دی نو هغه مخکې، نو دا کمال ایمان دی. الله دې موږ ته هم نصیب کړي. نو ځکه الله وی چې نو دغه اعتراض کوي، نو دا اعتراض یا سه بے پیدې دی. لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. چاته چې الله وغواړي نو هغه ته سمه لاره ښیي، یعنی لار ښودل دا چې نو د الله جل جلاله سره دی. څوک چې الله پاک وغواړي نو هغه په سمه لار باندې روان کړي. خو د دغې دپاره مخکې موږ ویلو شرط دا دی چې خپل طلب وي. که خپل طلب وسره نه نو آسې د الله قانون نه دی کړی، الله ډیر دی
داسې چې نو هغه کېدی شي، خو قانون د الله دا نه چې ته به سره خپل طلب چې نو د هغې اظهار کړي. دویم آیت کې الله جل جلاله فرمایي وکذلک جعلناکم امة وسطا، دغه شانتې موږ تاسو جوړ کړی امت معتدل. وسط ویلی کېږي چې نو اعتدال ته، نو الله رب العزت وایي موږ تاسو یو امت معتدل اعتدال جوړ کړی. بیا دا اعتدال چې تاسو وګورئ نو دا په هر یو شیز کې چې کله اعتدال وي نو په دې کې کامیابي وي. په کم شیز کې چې هم اعتدال نه مخکې وروستوالی چې دی نو هغه راغلی دی بیا دغه چې نو باعث نقصان جوړ شي. لکه د صحت په لحاظ سره دی وکتلی شي نو بدن کې چې نو هغه څلور شیزونه دي، وینه ده، بلغم دی، سودا ده، صفرا ده. د دې څلور شیزونه چې دی نو هغه د انسان بدن کې چې نو هغه دا کار کوي. اوس کله چې دا په اعتدال باندې وي نو بیا په انسان برابري. همدغه وجه چې انسان په وجود کې یخني، ګرمي او دغه شانتي چې دی نو هغه تری، خوشکوالی او نمی دا چې نو د انسان په وجود. اوس چې په دې کې یو شی چې دی نو هغه مخکې وروسته شي، اعتدال پکې پاتې نشي، نو بیا د انسان په وجود باندې چې نو هغه اثر مرتب کېږي. څوک وایي دا بیا د دې مرض شو، څوک وایي دا د دې مرض شو، څوک وایي دا د دې مرض، ولې اعتدال پکې رانغلو. نو دغه شان څنګه چې د دغې لپاره نو انسان د دوو شیزونو چې نو هغه جوړ دی، یو د بدن نه او دویم چې دی نو هغه د روح نه. نو څنګه چې د بدن کې اعتدال پکار دی، د دغې څلور شیزونه چې کله اعتدال باندې وي نو دا سړی به برابر وي، دی به صحتمند وي، د باندې به چې نو هغه څه کوي مرض دا به پې نه راځي، دا به نقصان نه میلایږي. نو داسې انسان چې دی نو هغه د روح نه هم جوړ دی. نو د روح چې دی نو هغه هم کله په اعتدال باندې وي، بیا به دا سړی چې دی نو د هر قسم ګناهونو نه چې دی نو هغه محفوظ کېدی شي. خو چې کله د دې انسان روح دا په اعتدال باندې نو دی به بیا د مختلف ګناهونو چې دی نو هغه څه کېږي شکار کېږي. کله به د غصې شکار کېږي، کله به د کینې شکار کېږي، کله به د حسد شکار کېږي، کله به د بغض شکار کېږي، کله به د تهمت شکار کېږي. ولی آلته چې نو روحاني اعتدال نشته. نو د دغه روحاني اعتدال دا هم چې نو هغه لازم دی. او د دغه د پاره څنګه چې د جسمانی د پاره دنیا کې الله جل جلاله د هغه د پاره ماهران، طبيبان، ډاکټران، ادویه بیا دغه پیدا کړي. نو دسه الله جل جلاله روحاني اعتدال د پاره انبیاء علیهم السلام او دا غویلی اسماني کتابونه چې نو هغه ورکړي دي، چې انبیاء علیهم السلام په تعلیم باندې اسماني کتابونه چې نو په دې باندې تاسو چلېږئ، تاسو کې به اعتدال وي، او چې کله تاسو دغه اعتدال باندې نو تاسو به کامیاب وي. کله چې هم په دغه اعتدال کې چې نو تجاوز شو د کې کمې او زیاتې چې نو هغه رالو، نو بیا په دغه صورت کې نو هغه دا ناجیز. از دې باندې راته یو خبره چې نو هغه راياده شو، علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې نو هغه غالبا ذکر کړل، او مخکې چې نو د حسن بصری رحمت الله علیه چې نو هغه نه نقل کړی دا. نو بای کې چې نو هغه دا خبره کړي، بعضی وخت چې نو هغه ذکر بالجهر چې نو هغه کیږي وای. نو ذکر بالجهر دا جایز دی، خو په اعتدال سره، چې بل سره چې نو هغه د خوب او دی داغه خوب خراب نشي، څوک منځ کې داغه په منځ کې خلل لا نشي، څوک چې نو دعا کې داغه په دعا کې خلل لا نشي، چاته تکلیف ورنه کړی شي. بعضی خلک که تاسو مخیال کړي نو هغه ذکر کې دومره کوي ټوپونه وهي، په شا باندې څوک کرتاویږي، څوک په ځمکو باندې چې نو هغه غړي او خبره سنوي دا په وجد کې راغلی. حسن بصری رحمت الله علیه چې نو دا غوی د پر بهترین قول ذکر کړي، هغه وای او دا قول چې نو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هم بیا ذکر وای دا سړی د دیوال په سر کې نه وای بره بلای ته وخی جوړ او وې د ذکر شروع کوي. نو ذکر بالجهر وسره کوي کده دومره توته دو لګیدو چې د بره دیوال نه بلای نه کتر ارتاو شورا ټوبګو، خو جو بیا صحیح دی دغه چینو اصلي دغه طریقه جایز ده. خو که آلته بیا د دیوال جخنی ولی او بیا ذکر دسی نشي کولای، نو بیا دا چې نو هغه اعتدال نه نه. نو ذکر بالجهر شته خو په دغه طریقه نشته، او چې کوم بیا رد کوي نو هغه د دغه طریقې چې نو دی. نو دې وجه نو ویل کېږي چې اعتدال کنتم سره جعلناکم امة وسطا، الله وی ما تاسو معتدل چې نو هغه اعتدال باندې تاسو ما پیدا کړي، نو تاسو په هر کار کې چې نو هغه د اعتدال نه سکوي کار اخلي. امة وسطا اوس د دغه چې نو هغه صحیح بخاری کې
ترمذی کې او دغه شان چې نو هغه نسائی کې په دې کې چې نو هغه راغلی دی حدیث مبارکه د هغې مفهوم دا دی مسند احمد کې هم دی وایي چې حضور علیه الصلاة والسلام په ورځ د قیامت به چې دی نو دغه امت دا شهدا وي لتکونو شهداء دپاره د دې چې تاسو په خلکو باندې چې دی نو ګواه شئ نو کله چې ورځ د قیامت شي الله جل جلاله به چې دی نو انبیا علیهم الصلاة والسلام نه دعوت به چې تاسو خپل امت ته دعوت رسولو پیغام د دین او چې نو رسولو هغه وي او نو دغه امتیان به د خپل پیغمبرانو تکذیب چې دی نو هغه شروع کی د وایي چې مونږ ته الله مونږ ته دین چې دی نو نه دی را رسولی نو چې کله دوی دغه تکذیب شروع کی نو امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دوی برا پاسی او دوی وایي چې دوی دروغ وایي د دوی پیغمبرانو دوی ته دین چې دی نو رسولو نو چې کله دوی دغه خبر وکړي نو هغه امت به په غوسه شي تاسو ته څه پته ده چې موږ ته پیغمبر چې نو زموږ پیغمبر موږ ته دین را رسولو تاسو خو په آخره زمانه کې پاتې شئ پیدا شئ وای په هغه وخت کې چې نو هغه تاسو کم ځای کوئ نو دوی به ورته وایي چې موږ ته زموږ پیغمبر ویلي او زموږ پیغمبر هغه حق او سچ دی زموږ قرآن کې چې نو هغه دا راغلی زموږ قرآن چې نو هغه حق او سچ دی نو حضور علیه الصلاة والسلام ویکون الرسول علیکم شهیدا نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل د دغه امت چې نو بیا ګواهي ورکړي چې او زما د امت چې نو ډېر رښتیا وایي نو ځکه الله وایي جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس دې ځای نه چې دی نو هغه علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي وایي دې ځای نه اجماع چې دی نو هغه ثابت شوله چې کوم ادله شرعیه څلور چې نو هغه دی نمبر 1 کتاب الله نمبر 2 سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر 3 اجماع امت اجماع صحابه نمبر 4 چې نو هغه سره قیاس دا زمونږ ادله شرعیه چې نو هغه څلور دغه ادله شرعیه دي نو وای د دې د آیات نه دغه اجماع ثابت شو چې کله دا د نور امتونو باندې قابل حجت نه نو په دې امت کې باقاعده دا په خپل هم قابل حجت او د دې اجماع چې کوم خبره ثابت شوله په دې باندې عمل کول واجب دی او دغه اجماع پس شل رکعات تراویح باندې چې نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا اجماع شوی و لہذا شل رکعات تراویح چې نو هغه واجب نه څوک چې دا غي نه انکار کوي د وجوب نه چې نو واجب نه انکار کوي دا غي ګناهګار دی نو الله وی کذالک جعلناکم امة وسطا مانګه تاسو پیدا کړي امت معتدین لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا د پاره د چې پیغمبر تاسو باندې هم گواشي بیا الله وی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه نو ما تاسو تلاول هم د قوي چې اصل ابن حکم د الله اصل عبادت د الله حکم پذیر اورل دي سمت یو طرف چې نو داغه متعین کول دا عبادت نه او هم دغه وجه ده الله رب العزت دغه حکمت هم دا ذکر کړو مشرق مغرب دا ټول خدا الله دی خو الله ګوري چې څوک تابعداري کوي او څوک اعراض کوي نو چې چا تابعداري وکړه دا سړی کامیاب شو چا اعراض وکړو دا سړی چې نو هغه ناکام شو نو ځکه الله وی جعلنا القبلة مونږ دغه قبله اړول تحویل قبله دا مونږ د دې لپاره کړو چې مونږ معلوم کوم یتبع الرسول چې څوک د الله د پیغمبر تابعداري کوي ممن د هغه چا د ينقلب علی عقبی او څوک په خپل پوند باندې پشا اوړي یعنی انکار کوي وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله او دا ډیر ګران کار دی مگر پای کسانو باندې چاته چې الله پاک هدایت وکي ولی کم کس چې په یو خبره په یو دستور په یو رواج په یو طریقه دی رواني نو کله چې دی په دغه یو دستور طریقه او رواج باندې رواني نو ته چې دی دغه طریقې نه اړې او بلې لار باندې راولي نو یقینا دغه کې دغه ته ډیره پریشانی او ډیر مشکل چې دی نو هغه همي او دا اکثر چې نو خپل طلبه او دا وي ته هم دا خبره کوم زم ګوره کله چې ته د یو سړی صحیح روح باندې صحیح عقیده باندې راولي داغه به اعتراضات ته هم بیا برداشت کې داغه سوالات به هم برداشت کې داغه تیز خبرې به هم برداشت کې دواړه نشي کېدی چې ته سړی د غلط عقیده نه مانی او داغه چې نو سوالات هم نشي برداشت کولی دواړه چرته هم نشي کېدی یا به چې نو هغه د عقیدې نه چې اړې سمې عقیدې ته راولي نو چې سمې عقیدې ته راولي داغه په دغه دومره باندې دوره وخت نو هغه قایم او دایم
لازمی خبر داغه به دا خبره کوي یاره دا دوره وخت د دې سو حساب دا دوره وخت داسې چې کم چل شو دا چل شو دا چل شو نو د دې خو موږ ته څه ووایې که نه دا چې نو ټول دا شي که خیال مو کړی وړومبني درس کې موږ هم پوره چې نو په دې باندې بحث نو کړی نقشې متعلق چې مفتا به نو هغه نقشه دا ده بیا په هغې باندې دنیا چې نو هغه بحث او قصې نو لازمی خبر ده چې څوک ته د دغه نه اړي دا ډېر ګران کاري دی په دغه باندې ډېر عمر د وته دی په هغې باندې پوښته شوی نو دا ډېر ګران دی مګر الله وی الا علی الذین هدى الله چاته چې الله هدایت وکړي نو هغه ته بیا هیڅ مشکل هم نه دی لکه څنګه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین صرف د صحابي اواز پې ولګېدو چې حکم بدل شوی دی ټول یو دم چې نو مانځه کې راوګرځېدل مخې ته صف کې چې نو هغه کم ولاړل شاته صف ته لاړل شاته کې چې کم ولا هغه مخې ته صف ته رالل او یو دم چې نو هغه څه شول روح بدل کو وما كان الله ليضيع ایمانکم الله رب العزت نه چې ستاسو ایمان ستاسو چې نو منځونه ضایع کی تفسیر جلالین چې نو ایمان مانس چې نو هغه په صلات سره کړي او وس په دې کې چې نو هغه یو شان نزول هم ذکر کړي هغه دانه بعض وی چې مسلمانانو پاپس کې دا خبر وکړه او بعض وی چې د مدینه آس پاس يهود وته چې نو په تور د اعتراض ویل چې صحیح شوله تاسو چې وس زمونږ د قبله نه وخت دی او خانه کعبه طرف ته بیا مخ شروع کو نو دا 15 میاشتې چې تاسو دلته دا منځ کولو نو دغه منځ به څه کېږي دا وشو که دا ونه شو هغه حکم چې نو هغې راته وسوای دغه منځ ته نو هغه شوی دی او که نه دی شوی نو که دغه منځ شوی نو بیا وس چې نو هغه تاسو څنګه منځ دی خوا چې نو هغه کوي او که دغه منځ نه شوی نو بیا به د هغې منځونو به تاسو څه چل کوئ جو وس نو هغه موږ ته ووایي صحابه هم پریشانه شول او زه تاسو خو چې دا کم ژوند دی نو دا خو به دغه منځونه چې نو قضا راوړی خو کم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې په دې دوران کې وفات شي دا غو به څه کېږي نو صحابه د هغې هم پریشانه کړل چې اوس هغوی پریشانه شول دوی راغلل نبي علیه صلات وسلام پسې د الله رسوله دا خبر ده اوس زمونږ کم کسانو چې منځونه کړي دي او هغه د دنیا نه تللی دی او اصل حکم اوس چې نو هغه قبله چې نو خانه کعبه شوله نو اوس به څنګه چل کېږي د هغوی دا منځونو د هغوی د هغې صلات د هغوی د ایمان څه وشول نبي علیه صلات وسلام باندې الله جل جلاله دا آیات راولېږلو وما كان الله ليضيع ایمانکم الله رب العزت چې نو هغه نه ضایع کوي ستاسو منځونه ان الله بالناس لرؤوف الرحیم الله رب العزت په خپل مخلوق باندې په خلکو باندې رؤوف هغه چې نو شفقت کوونکی رحیم او مهربان دی یعنی په هغه وخت کې هغه حکم د هغې حکم مطابق چې نو عمل کړی دی اوس دا حکم دی نو اوس د دې حکم چې چا عمل وکړو اصل چې نو هغه د الله حکم دی د هغوی د الله د حکم تابعداري کړې وه لهذا د هغوی ایمانونه هم محکم ول او د هغوی منځونه چې نو هغه هم قبول شوي دي الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي سيقول السفهاء زرد چې اوی به بې عقل من الناس د خلقنا ما واللهم سشي وګرځول دي ان قبلتهم التي د قبله اغنا كانوا عليها چې دوی و پاغه باندې یعنی كانوا عليها اليها پوښتنه چې دوی هغه ته منځ کو قل اوای ورته لله د الله د پاره د المشرق مشرق والمغرب او مغرب يهدي هدايت کې لار خیمه یشا چاته چې اوغاړي الى صراط مستقیم نغلان طرف ته وکذالک او دغه شان جعلناکم مونږ جوړ کړی تاسو امتن یو امت وسرتن معتدل لتكونوا د پاره د دې چې تاسو شی شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شی رسول علیکم پتاسو باندې شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او نو مونږ مقرر کړی مونږه قبله التي اغه كنت علیها چې تو به پاغه باندې الا لنعلم مگر د دې د پاره چې مونږه معلوم کړو من هغه چاله را یتبع الرسول چې پیروي کوي تابعداري کوي د رسول ممن د هغه چاله ينقلب چې هغه بیرته ګرځي علی عقبیه په خپلو پوندو باندې و ان كانت لکبیرة بشک دا خبره ګرانه ده الا مگر علی الذین پای خلق باندې هد الله چې چاته الله پاک هدایت کړي وما كان الله
او نه دی الله پاک لیضیع چې ضایع کې ایمانکم منځونه ستاسو ایمانونه ستاسو ان الله بشک الله پاک بالناس په خلق باندې لرؤوف شفقت کون کې رحیم او مهربان دی